أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو چار دیوارو کې با پرده ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر د سورة البقره درس شروع دی چې په هغې کې منګه د 119 آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت دا مخکې درسونو کې منګه بیان کو. نننی زمنګه درس دی د سورة البقره 120 او 121 نمبر آیت مبارک چې دا د 14 رکو اخیری 2 آیتونه مبارکه دي. نو دې آیتونو مبارکه او اول لفظي ترجمه کو او بیا د هغې نه بعد راځو د دې تفسیر او د دې وضاحت طرف ته. الله رب العالمین فرمایي ولن ترضى هیڅ چرې به راضي نشي عنک الیهود استانه یهودیان ولن نصارا هیڅ چرې به ستانه راضي نشي عیسایان نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړې د دوی د دینه خپل دین پرېږدې او د دوی دین ته لاړ شي نو دوی به الستانه خوشحالیږي او که داسې نه کې نو دا چانه هیڅ چرې نه خوشحالیږي. لن ترضا لن چې کله په فعل مضارع داخل شي نو په دې کې انتهایی تاکید پیدا کوي ډېر زیات. معنی دا ده چې هیڅ چرې دوی ګورستانه نه خوشحالیږي دا یهود او نصارا تر دې چې ته د دوی د دین تابعداري وکړي. قل ورته ووایه ای پیغمبره ان هدی الله یقینا هدایت د الله هو الهدی هغه عمده هدایت دی. دا هدایت معنی څه دا پیغمبر دا قرآن دا دین اسلام رستو دی وضاحت کو. ولئن اتبعت اهواءهم او کچری تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو بعد الذي رستو د هغې نه جاءک من العلم چې راغلی دی تا ته د علم نه د پوهې نه که تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو د دوی دین مین نشته هغه خپل دین یې دومره وراني جاړ کړی دی چې ټولې پکې خپلې خبرې ورننه باسلي دي نو تش خواهشات دي. نو که چېرته تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو وروستو د هغې نه چې راغلی دی تا ته د علم نه تا ته پویه راغلی ده د دې نه څه مراد دی لکه وروستو د دې وضاحت منګه کو. ما لک من الله نه به ستا دپاره د طرفه د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصویر او نه څوک مددګار. الذین الله وی هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دوی ته کتاب نه مراد قرآن کریم یا د کتاب نه مراد تورات
رستو دې کې توجیحات وایو وضاحت به دې رستو کو یتلونه دی تلاوت کوي د دې لولي دا کتاب حق تلاوته څنګه چې حق دی د تلاوت د تلاوت حق ادا کوي اولئک دغه خلک یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې ومن یکفر به او چا چې کفر وکړو په دې باندې فاولئک هم الخاسرون الله رب العالمین فرمایي هم دوی تاوانیان دي دا تاوانیان خلق دي دا خو دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه دا 100 120 نمبر آیت مبارک په دې کې الله رب العالمین د یهودو د نصاراو د ایمان د نه راوړلو تذکره کوي وایي تر څو چې د دوی د دین تابعداري تا نه کړي نو د هغې پورې دا خلک ستانه نه راضي کېږي او نه خوشحالیږي نو داسې وکړه چې دوی ته دا خپل دین او خپل دعوت دا صفا انداز کې پیش کا صفای ورته پیش کا او ښکاره خبرې ورته وکړه خپل دین بس پیش کا خپل دعوت ورته پیش کا کمونی مدی منی او کنی منی نو ندی منی ځکه چې دا خواهشاتو پسې روان دي او دا زدیان خلک دي نو دوی د حق دین طرف ته نه راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یهودو نه ډېره تمه وه د دوی نه ډېر امید و چې لکه دوی به ایمان طرف ته راشي ولې ځکه چې ویل دوی سره خو کتاب دی آسماني کتاب دی دویمه دا ده چې دوی پیغمبر مني درېیمه دا ده الله مني څلورمه دا ده آخرت مني ملائک مني د الله مخې ته ودرېدل مني حساب کتاب مني دا هر څه مني او دغه رنګې موږ هم اهلي کتاب یو د الله طرفه کتاب راغلی دی پیغمبر راغلی دی او الله منو ملائک منو تقدیر منو او دغه رنګې تورات او د انجیل تصدیق کو او آخرت منو د الله مخې ته ودرېدل جنت او جهنم منو نو موږ او دوی داسې یو شان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې دا د نورو په نسبت باندې موږ ته ډېر نږدې دي نو الله رب العالمین ورله دا تمه بلکل ختمه کړه نو چې دا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متاثره نشو چې دا یهود او دا نصارا د صحابه کرامو نه متاثره نشو چې هغه ډېر د اوچتو اخلاقو والا خلکو په هغې کې اخلاص په هغې کې تقوا په هغې کې الله ته نږدېکت دا ډېر زیات و حد درجې انتهایي په دې کې سیوا او دا خلک د هغوی نه متاثره نه شو نو زموږ نه به څه متاثره شي او بیا د دې زمانې د مسلمانانو نه د دې نه خو شته په نفرت کې راځي نو څه به رضا شي برحال په دې آیت مبارکه کې بعضې علما وایي چې کم مسلمان حکمران دی او د هغه نه یهود او نصارا خوشحاله نو په دې باندې پوه شه چې د ایمان انځلی شوی دی څه پکې شته نه او د دې آیت مبارکه دا کم چې ما خبرې وکړې دا وضاحت په تفهیم القرآن کې مولانا رحمه الله لیکلي دی ډېر ښایسته انداز کې هغه زه ویم هغه د دې آیت مبارکه لاندې لیکي وہی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہے وہی دې خلکو د ناراضتیا سبب وہی دا نه دی چې ګنې هغه د حق طالبان دي او حق دین لټئ اور تم نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے او تا د دوی مخې ته د حق د واضح کولو کې څه کمی کړی کوتاهی دې کړی د دې دا وجه نه ده د دې خلکو د خفګان وای دا وجه نه ده چې ګنې دوی د حق طلبګار دي صحیح حق معلوموي رښتینی حق او ګنې تا ورته د هغه حق په واضح کولو کې څه کمی کوتاهی کړی دی وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازی گرانہ طرز عمل کیوں نے اختیار کیا خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نے کی چې څنګه دا خلک منافقت کوي څنګه چې دا خلک دوکې کوي نو تا هغه طرز ولې اختیار نه کو دوی په دې باندې خفه دي چې تا ولې په دې دین کې منافقانه رویه دوکه‌بازي
دغه طرز عمل دا دی ولې اختیار نه کو؟ د خدا پرستی په پرده کې د خودپرستی ولې ونه کړه؟ دین کے اصول و احکام کو اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے میں اس دیدہ دلیری سے کیوں نہ کام کیا؟ او تا دا دین چې کم پیش کاو نو دی کې د خپل تخیلات او خپل خواہشات ولې وردن نه کړل؟ نو بیا وی لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دے، کیونکہ جب تک تم اس کے رنگ ڈنگ سے نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور عقائد و اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ مبتلا ہے، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے. څنګه چې د دوی هغه طور او طریقه د کاغه دی نه اختیار کړي، کومه معامله چې دوی د دین سره کړې ده هغه معامله چې تا نی کړي، او دوی چې کم د ګمراهۍ عقاید او اعمالو کې مبتلا دي خپل کړي دي هغه چې دی نی کړي، نو هغې پورې دا خلک تا نه نشي خوشحالي دی، د دې خلکو خوشحالي د هغې پورې نشته دی. نو مطلب دا دی چې دا د حق دین طلبګار نه دي، بلکې د دوی عمل خراب دی عمل، او د نورو د پارم دقه خبره کوي چې دوی هم صحیح دین پیش نه کی، د نورو په صحیح دین پیش کولو باندې دوی خپي، او دا خوی د یهودو چې کم دی نو دا زمونږ په دې معاشره کې په بعضې مولیانو کې راغلی، په خپله باندې به په بدعاتو کې مبتلای، په رسوماتو کې به مبتلای، په شرکیاتو کې به مبتلای، او دغه رنګې په حرامو کې به مبتلای، په یو شیطان په مخه راغستی، خواهشاتو په مخه راغستی، نو چې بل یو حق پرست عالم راشي دی د هغه نه خپی، د هغه حق پرست عالم نه په دې باندې نه خپه چې ګنې هغه صحیح دین نه بیانوي او یا قرآن حدیث او دین صحیح انداز کې پیش نه کو، بلکې دی په دې خپی چې څنګه زه چل ول کومه او په اوتو باوتو باندې سرې دغه شانتې چې دیم بس په خواهشاتو پسې روان شي او صحیح دین نه بیانوي، دی ورته په دې باندې غوسئ. نو دا حق د یهودو خوی دی چې دا هم د دې امت په بعضې خلکو کې راغلی. برحال الله رب العالمین فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ملت دای مفرد راوړو او نسبت یهود او نصارا دواړو ته کړی دی، ملت دا مفرد راوړی شو او د دې نسبت شوی دی، اضافت شوی دی یهود او نصارا ټولو ته، نو دې کې دا ثابت شو چې دا کفر ټول یو ملت دی او دا باطل ملت دی. ملت څه ته ویلی کیږي؟ اسم لما شرعه الله تعالی لعباده فی کتبه وعلى ألسنة رسله، اسم لما شرعه الله لعباده، ملت نوم دی د هغه شریعت چې الله رب العالمین په خپلو کتابونو کې او د خپلو رسولانو په ژبه باندې مقرر کړی. اسم لما شرعه الله لعباده، وی دا نوم دی د هغه چې مقرر کړی الله رب العالمین د خپلو بندګانو دپاره پی کتبه په کتابونو کې، وعلى ألسنة رسوله او په ژبه د پیغمبرانو باندې، په ژبه د پیغمبرانو په دې باندې مقرر کړی، کتاب را لیږلی دی او پیغمبر په ژبه باندې دا مقرر شي، نو دې ته ویلی کېږي ملت. قل ورته ووایه ای پیغمبره ان هدى الله هو الهدى، دې ځای کې اوس الله رب العالمین د دین حق تذکره کوي او مراد په یهود او نصاراو باندې رد دی، او د یهود او نصاراو ته دعوت ورکوي چې راشئ او د حق دین تابعداري وکئ. نو هدى الله د دین مراد د الله رب العالمین دین دی چې هغه قرآن او حدیث دی. قل ورته وایه ای پیغمبره ان هدى الله، یقینا دین د الله، یقینا دین د الله، هو الهدى یعنی هو الحق، ان هدى الله، یقینا دین د الله، هو الهدى معنی هو الحق چې هغه حق دی. نو حق څه شی دی؟ خو قرآن او حدیث دی که نه؟ نو د دې نه مراد دا
نو دا دلیل دی چې د اسلام د راتلو نه وروسته هیڅ یو دین کاغه یهودیت دی او کاغه نصرانیت دی او کاغه بت مت دی او کاغه د سیکانو مذهب دی او کاغه بل دی او کاغه مجوسیت دی او کبل دی او کبل چې څومره دی نو دا ټول ختم شو. دا حق نشي کېدی، دا ټول باطل شو، دا ټول منسوخ شو، دا ختم شو. نو دا ټول په دې باندې ختمیږي. نو ان هدى الله، یقینا دین دا الله هو الهدى، ادغه حق دین دی چې قرآن او حدیث دی، قرآن کریم دی او حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولئن اتبعت اهواءهم، کچری تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو. دلته دا ونه ویل چې ولئن اتبعت دینهم، کچری تا تابعداري وکړه د دوی د دین، دای ونه ویل. اهواءهم یې راوړو د دوی د خواهشاتو. وایي دا دلیل دی چې یهود او نصاراو سره دین نشته. هغه دین چې کوم نو هغې دومره خراب کړی دی او هغې دومره ګډوډ کړی دی، هغې دومره وران کړی دی چې د هغې هغه بلکل هغه بنیاد او جرړې دوی ختمي کړي دي. بس پیسې به یې اخیستې او دین به یې وراناو او مولیانو به پکې خپل لیکل کول او تحریفات به یې پکې کول او خلک یې په ګډو وډو سر کړی. نو دوی صرف په خواهشاتو پسې روان دي. اهواءهم، دا اهوا جمع د هوا ده، خواهش ته ویلی شي او جمع راوړه نو اشاره ده دوی ته چې دوی ډېر خواهشات په خپل دین کې وردننه کړي. یو خواهش نه و که نه، ډېر زیات خواهشات. اهواءهم، خواهشات دی په دین کې وردننه کړي. من العلم، د علم نه مراد قرآن او وحی ده. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، جاءك چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه. نو د علم نه مراد قرآن دی او وحی ده، وحی جلی او وحی خفی ده. او دې ځای نه امام احمد ابن حنبل رحمه الله استدلال کړی. چا دې تپوس وکړو چې څوک قرآن ته مخلوق وایي د هغه څه حکم دی؟ ویل کافر دی. او د دې آیت مبارکه نه استدلال کاو چې من العلم، نو وی دا قرآن دا د الله رب العالمین علم دی. نو د دې علم نه مراد قرآن دی او وی دا د الله رب العالمین علم دی، نو دا غیر مخلوق دی. نو څوک چې دې ته مخلوق وی نو دی کافر دی. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، ما لک من الله، نو نشته دی ستا دپاره د طرفه د الله نه من ولین څوک دوست ولا نصیر، او نه څوک مددګار. خدا الکه تا د یهود او د نصاراو تابعداري وکړه او د هغوی دوستانه او ملګرتیا او حفاظت د اختیار کړو، نو په دنیا او آخرت کې د الله رب العالمین د عذاب نه څوک بچ کوونکی نشته. په دنیا او په آخرت کې بیا د الله رب العالمین د عذاب نه څوک بچ کوونکی نشته. نو دا هو آیت نمبر 120. اوس دی آیت نمبر 121. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. د دې آیت مبارکه شان نزول کې علما لیکي وی دا آیت مبارکه د هغه مؤمنانو په باره کې نازل شوی او چې د حبشو نه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه سره هجرت کړی. د حبشو نه 40 کسانو چې دې کې دا 22 د حبشو نه او 8 پکې د شام د راهبانو نه او په دې کې بحیرامو. نو دوی راغلی نو ایمان راوړو او بیا په دې قرآن پسې او په دین پسې او په احادیثو پسې کلک په دې پسې ور روانو، په دې باندې منګولې لګولې وې. نو دا علامه بغوی رحمه الله دا واقعه ذکر کړې ده او دوی ته به اصحاب السفینه ویل. اصحاب السفینه کشتۍ والا چې په کشتۍ کې دوی راغلی او ځکه په دې لاره کې سمندر دی خامخا کشتۍ به استعمالی. نو الذین الله وی هغه کسان آتیناهم الکتاب، آتیناهم الکتاب چې منګه تورات ورکړیو او هغوی قبول کړیو. آتیناهم الکتاب نو مراد څه شی شي؟ تورات چې منګه ورکړیو دوی ته تورات او دوی قبول کړیو. نو په دې کې یو قول دا دی
چې د کتاب نه مراد یو قول په دې کې دا دی چې د کتاب نه مراد تورات او انجیل دی. وایي د تورات نه مراد د کتاب نه مراد تورات او انجیل دی. وایي دا ډېر غوره او مناسب المقام تفسیر دی. نو وایي دا به صفت شي د هغه مؤمنانو اهل کتابو چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړي. لکه مخکې موږ تذکره کړې وه چې عبدالله ابن سلام او د هغه سره څه ملګري وو، یو څو کسانو چې د هغوی په تورات باندې ایمان او بیا په قرآن کریم باندې ایمان راوړو، نو دغه به ترې مراد شي. نو یو قول په دې کې دا دی. او دویم قتاده رحمه الله وایي چې د الکتاب نه مراد قرآن کریم دی. قتاده رحمه الله وایي چې د الکتاب نه مراد قرآن کریم دی. نو ګوره یو قول په دې کې دا راغی چې د کتاب نه مراد تورات او انجیل دی. نو که دغه شي نو دا به صفت شي د هغه مؤمنانو اهل کتابو نه چې هغوی په قرآن کریم باندې ایمان راوړی. خو د قتاده رحمه الله قول پکې دا دی چې د الکتاب نه مراد قرآن دی. نو دا بیا د دې امت صفت شي چې په قرآن باندې ایمان راوړي. دریم قول پکې امام خازن او قرطبي رحمه الله وایي چې دا آیت مبارکه عام دی. نو په دې صورت کې به دا صفت د مؤمنانو د اهل کتاب او اهل اسلامي چې دا د اهل اسلام او د مؤمنانو د ټولو صفت دی. نو الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی دوی ته موږ کتاب، یتلونه او دوی لولي دی کتاب لره حق تلاوته، څنګه چې حق دی د تلاوت د دی. نو د تلاوت دوه معنی دي. یو ظاهري لوستل، یعنی ظاهر کې د الله رب العالمین کلام خیسته لولي، الفاظ غلط نه وي، الفاظ برابر الفاظ وي، صحیح حروف هم دی صحیح ادا کوي د خپلو مخارجو نه. او په دې کې دی مدونه هم پیژني، دی پکې غنې هم پیژني، دی پکې وقفونه هم پیژني، او دی د حروفو صفات هم پیژني چې دا همس دی که جهر دی که شدت دی که رخوت دی که استعلا دی که استفال دی که اطباق دی که اسمات دی که صفیر دی که قلقله دی که لین دی که انحراف دی که تکریر دی که تپشی دی او که استطالت دی. نو دا د صفات دی که نه صفات لازمه متضاده او صفات لازمه غیر متضاده. نو دا صفات هم دی او پیژني چې دا حروف به باریک وي او دا به فر وي، دا به ډک وي او دا به نري وي، او دې کې به سا بندیږي او دې کې به جاري پاتې کیږي. دا ټول څیزونه دی او پیژني. نو دا څیزونه خو بیا د مدونو اقسام دي ګڼ، د وقفونو اقسام دي ګڼ، او دا مخکې ما ویلي دا کمزوري زموږ د عجمو کې ډېره زیاته ده. عرب چې قرآن وایي نو ښایسته قرآن وایي، مزیدار. زمونږ عجم چې کله قرآن وایي نو څنګه وایي؟ داسې قرآن وایي چې ته به حیران شې چېرې دا مونځ به مې شوی که به مې نه شوی. ناشنا جوماتونه یې د بانډو کې چې ورشي او امام تلاوت شروع کی نو د ح او د خ فرق پکې نه، د صاد او د سین فرق پکې نه، د ذال او د زا فرق پکې نه، او دغه رنګې مخارج هم نه پیژني، پر او باریک او غنې او مدونه خو واخو پرېږدوه او خو د سره پکې نه کوي. نو د قرآن کریم د تلاوت حق څه دی؟ نو هغې کې اولنی دا دی چې د قرآن کریم ظاهري لوستل دا د الله رب العالمین کلام دی، نو ښایستی وی او غلطې نه وی چې صحیح ووی دا. نو دا د دې حق دی. تجوید کول دا ډېر زیات ضروری دی. بیا چې کوم امامي په جومات کې نو هغه تجوید کول دا ډېر زیات ضروری دی. نو چې د دې ظاهري لوستلو منګه خیال وساتو. بیا چې دا قرآن په منځ کې ویلی کېږي نو دا انسان له یو خوند ورکوي، یو مزه ورله ورکوي، او چې کله تلاوت برابر نه نو په خلکو باندې بیا بوج جوړیږي. دغه رنګې قتاده په دې کې خو یو قول دا شو چې دا ظاهري لوستل دي.
دویم نمبر قول په دې کې د ابن عباس رضی الله عنه د ابن مسعود رضی الله عنه دی و اذا حق تلاوته په معنا د تابعدارۍ سره دی یعنی یتبعونه حق اتباعه دوی ورپسې کېږي په دې پسې په دې تلاوت پسې څنګه چې د هغې د تابعدارۍ حق دی عمل کوي په قرآن باندې که نه عمل پې کوي دا نه چې یاره قرآن باسې ویمه په ناظره نو د قرآن مقصد خدا نه دی چې تی په ناظره ووایه په ناظره باندې که تا ته لس نیکۍ په حرف میلاویږي نو خو د قرآن خپل اعزاز دی او خپل اکرام دی او خپل فضیلت دی نور مقصد د قرآن کریم دا دی چې دا قرآن کریم صحیح ولوستلی شي او په دې باندې عمل وکړی شي عمل په دې باندې موږ خپلې فیصلې وکړو وی یاره دا خو قرآن خو ډېر ګران احکام دي وی په دې موږ چېرته عمل کولی شو نو چې ګران احکام دي او ته پې عمل نشي کولی نو الله را لیږل سله او ولې پې نشي کولی ولې دا مخکې پې صحابو نه دی کړی خو همدغه شانتې انسانانو که نو دې زمانه کې هم ډېر خلک په دې باندې عمل کوي او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دین اسلام لکه قرآن کې الله رب العالمین حکم کوي چې ای مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ صرف په منځونو باندې کار نه کیږي صرف په صدقو په زکاتونو کار نه کیږي صرف په عمره او حج هم کار نه کیږي بلکې پوره به دین کې ورننوځئ صرف په تبلیغ باندې هم کار نه کیږي چې صرف په تبلیغ کې ګرځمه تبلیغ کې سیروزې لزم او چلې لزم او شبي جمعې لزم او تعلیمونو ته ناسمه خو په ګاونډ کې رانه خلک تنګي او د پټي په پوله باندې څوک نشي تلی او اغستلو خرڅولو معاملات دومره خرابي دا بعضې خلک یې داسې نو د دې د وجې نه هغه ټول بیا بدنام شي دې خلکو له ډېر احتیاط پکار دی امام بخاري رحمه الله په کشتۍ کې روانو نو یو سل اشرفۍ وې ورسره یو غل دی کشتۍ ته راختلی و هغه ورسره دا سل اشرفۍ ولیدي نو په کشتۍ کې هغه غل آواز وکړو وایي زما نه سل اشرفۍ ورکې شوي دي د غل مطلب دا و چې زه بس تلاشي به شروع کړو نو د سره به راوځي داسې تیلی ده او داسې اشرفۍ دي او دومره ګوتۍ ده نو چې د سره راوځي بس دی بیا راکوي ټول بیا ملامته کي ماله بیا ترې والي او که ټول ترې راله نالي نو زه جرګې والا به څه فیصله وکړي نیم خو به ترې راله والي نو چې د څنګه آواز وکړو چې تالاشي ټوله واغسته نو د امام بخاري سره هم نه و د هېچا سره نو سره په کشتۍ کې نه نو دی حیران دی خو څه ویلی هم نشي چې کله په ساحل باندې کشتۍ ودرېده او دوی کوشو نو امام بخاري سره د ځان له میلاو شو ورته وایي وایي رښتیا راته ووایه وایي تا سره خو ما سل اشرفۍ لیدلې وي دینار او یا دراهیمو وایي هغه تا څه کړې هغه ورته وایي وی تا چې څنګه آواز وکړو چې زما نه ورکې شوي دي وایي ما ړکې وویل چې دا اوس ما سره راوخیږي نو ټول عمر به شکمن پاتې شمه څوک به وایي چې غلا یې کړې ده او څوک وایي چې نه ده کړې خو شکمن خو شومه او زه قرآن او حدیث او دین بیانوم نو دین به ته به نقصان ورسي نو وایي ما هغه سمندر ته ګزار کړې پټې سمندر ته مې ګزار کړې چې د هغه بدنامي خپلې پیسې سمندر ته ګزار کړې ولې چې دین بدنامي را نشي نو که دا خلک په تبلیغ کې هم ګرځي او بیا بار معاشره کې وران کارونه کوي نو خلک څه وایي دا لا په تبلیغ کې هم ځي او دی داسې چلم کوي نو چې کم خلک تبلیغ کې ځي نو هغه به ځان د دې نورو نه ډېر زیات سمی او ډېر زیات احتیاط به کوي او ډېر ناکام به کوي قرآن ته به غاړه ږدي احادیثو ته به غاړه ږدي او بعضې خلک یې داسې معاشره کې دی په نیک سړي باندې مشهوري لکه یو مولا دی نو مولا به هم ګوره ډېر زیات احتیاط کوي ځکه د پټکۍ والی دی د ګیره پرېښې ده او یا یو حاجي صاحب دی نو هغه به هم ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې خلک وایي حج له تللی دی او بیا راغلی دی نو دوی به خصوصا په معاملاتو باندې نظر ساتي ولې چې چېرته پردی ځمکه لاندې نه کړي پردی پیسې لاندې نه کړي پردي سامانونه لاندې نه کړي پردي حقونه لاندې نه کړي د چا عزت ته نقصان ونه رسوي څوک خفه نه کړي پریشان یې نه کړي نو دی به دعوت وچلوي د ده خبره به بیا ځای ونیسي او که دغه شانتې نه نو بیا خو ګوره کار نه کیږي نو بهرحال
په دین پسې په قرآن او په احادیثو پسې و منګه ورپسې کیږو او که دنیا کې موږ ته لږ نقصان د هغې د فیصلې د وجې نه راورسي نو راودې رسي که نه آخرت دې پې وګټو نو یتبعونه حق اتباعه دی به ورپسې کیږي په حق تابعدارۍ د دی. ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وی د حق تلاوته څه مطلب دی؟ وی والذی نفسی بیده وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی چې زما روح د هغه په قبضه کې او په قدرت کې دی. ان حق تلاوته ان یحل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما انزله عز وجل ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأوله. دا ابن مسعود رضی الله عنه د حق تلاوته مقصد او مطلب وضاحت کوي. نو سوی وی حق تلاوت دا دی چې ان حق تلاوته ان یحل حلاله چې د دې حلال دا حلال وګڼي ویحرم حرامه په دې کې چې کوم څیزونه حرام شوي دي هغې ته حرام وی ویقرأه کما انزله عز وجل څنګه چې دا قرآن کریم نازل شوی دی نو چې دقه شانتي ووی. نو اقرأوا القرآن بلهون العرب حدیث کې راغلی دی تاسو قرآن کریم د عربو په لهجه باندې وایي داسې د ګانو بجانو په طرز بیا نه وی چې هسې پکې غاړې راکایي او دا چا چې تجوید نی کړی او دی دا قرآن وایي چې خوږ ویم نو ښې ګډ وډ وایي بیا هر یو ټکی پوزې ته ننباسي چې ګنې بس پار ځای کې به دی غون نه کوي ګډ وډ یې شروع کړی او نو دا ډېر زیات ضروري دی چې ویقرأه کما انزله بل په من لم یتغن بالقرآن فلیس منا پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په قرآن کریم کې خوشوازي نه کوي نو دا زموږ نه دی. خوشوازي څه شی دی؟ چې دې حروف د خپلو مخارجو نه ادا شي د دې وقفونه په صحیح ځایونو باندې وشي په صحیح طریقه په دې کې مدونه راښکلی شي او په دې کې د حروفو د صفاتو خیال وساتلی شي نو دا به مزیدار قرآن ویلی شي او د قرآن مزیدار ویل دیم دغه د دې خیال ساتل په خوږ اواز باندې ویل خوشوازي په دې کې کول او دا بعضې قاریان یې عجیبه تلاوت کوي چې قرآن کریم شروع کې په دې زړه کې هسې لارې وباسي انسان ډیر زیات خوشحاله شي پر قرآن باندې ځکه چې هغوی قرآن کریم ډیر ښایسته وایي نو سړي د جړا ورولي داسې زړه کې لارې وباسي. نو ویقرأه کما انزله عز وجل ولا يحرف الکلمه عن مواضعه او تحریف نه کوي په دې کې تحریف حکمونه نه بدلی ولا يتأول منه شيئا على غیر تأوله او نه به کې د ځان نه تاویلات کوي باطل تاویلات هم پکې نه کوي. دغه رنګې څلورم قول پکې د حسن بصري رحمه الله دی هغه وایي چې حق تلاوته څه مطلب دی؟ ویعملون بحکمه د قرآن کریم چې کوم احکام دي نو په هغې باندې عمل کوي ویؤمنون بمتشابهه او ایمان راوړي په متشابهاتو باندې. قرآن کې بعضې ځینې داسې دي چې په هغې باندې هېڅوک نه پوهېږي لکه الف لام میم دا څومره حروف مقطعات دی دې معنی چالم نه ورځي دا د متشابهاتو نه دی بس زموږ په ایمان دی د قرآن عیسی ده. دویم نمبر داسې دي چې تا ته خو به د هغې معنی معلومه وي خو د هغې کیفیت چاته نه معلوم لکه الرحمن علی العرش استوا الله رب العالمین استوا کړی رحمان بادشاه په عرش باندې نو څنګه یې کړي نو کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي منه آیات محکمات هن الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله رب العالمین فرمایي چې په قرآن کریم کې ځینې آیتونه محکم دي پکې چې ظاهر المراد او ظاهر المعنی معنا او مقصد د هغې بلکل واضح وي او بعضې متشابهات دي چې د هغې هغه کم مقصد دی نو هغه پټ ساتلی شوی دی
هن ام الكتاب و اخر متشابهات. دا محکم چې دي نو دا اصل د کتاب دی، څه پکې متشابه دي. نو چې چا په زړه کې کوږوالی دی نو دی د متشابهاتو پسې نښتی دی او دې کې لټون کوي چې معنی راوباسي او دې په معنا او په تاویل په معنا باندې نه پوهېږي مګر الله پې پوهېږي. او والراسخون فی العلم، هغه راسخ په علم کې چې الله ورله علم ورکړی مضبوط، هغوی یقولون آمنا به، هغوی وایي موږ په ایمان راوړی دی، د ایمان په درجه کې زموږ په ایمان دی او نور په دې که موږ نه پوهېږو پټ ساتلی شوی دی نو بس د الله قدرت دی. نو یعملون بحکمه و یؤمنون بمتشابهه، نو په محکم آیتونو باندې عمل او په متشابهاتو باندې ایمان. او ویکلون ما اشکل علیهم الی عالمه، او کم چې ورته مشکل شي نو هغه الله رب العالمین ته وسپاري، کم چې ورته مشکل شي نو هغه الله رب العالمین ته وسپاري. دا پکې څلورم قول د حسن بصري رحمه الله. پنځم قول پکې د عمر رضی الله عنه دی، هغه وایي هم الذین اذا مروا بذکر الجنة سألوا الله الجنة. وی د حق تلاوته مطلب دا دی چې کله دوی تلاوت کوي او د جنت تذکره پکې راشي نو د الله نه جنت غواړي، سوالونه کوي. و اذا مروا بذکر النار استعاذوا منها، او کله چې د قرآن کریم تلاوت کوي او د جهنم تذکره پکې راشي نو دوی د جهنم نه بیا پناه غواړي. نو بهرحال حق تلاوته، که تلاوت په معنا د قرائت باندې شي نو په دې کې یو مقصد دا دی چې دوی د الله په کتاب کې تدبر او سوچ کوي نو په احکامو د حلال او حرامو باندې عمل کوي. که تلاوت دویم د تلاوت په وخت کې عاجزي کوي په مونځ کې، او که د مونځ نه بهر د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې دوی څه کوي؟ عاجزي کوي. دریم دا دی چې په محکم باندې عمل کوي او کم چې متشابهات دي په هغې باندې ایمان لري او کم باندې چې نه پوهېږي نو د هغې علم الله رب العالمین ته سپاري. او څلورم دا دی چې داسې به دا قرآن کریم لولي لکه څنګه چې نازل شوی دی. او بعضې پکې دام یو قول دی چې پنځم نمبر چې دا آیت مبارکه دا عام دی، مشتمل دی په ما قبل ټولو معنیو باندې. علامه قرطبي رحمه الله وی حق تلاوته دا دی چې الترتیل ظاهرا وفهم معانیه باطنا. الترتیل ظاهرا لوستل دی په ظاهر کې چې صحیح تلفظ پې وشي، او وفهم معانیه باطنا، او د دې چې کم معانی دي نو د هغې فهم حاصلول په باطن کې. مطلب دا دی چې د دې الفاظ هم زده شي او د دې معانی هم زده شي او په دې باندې عمل هم وشي. نو الفاظ هم منګه وایو، معانی هم منګه وایو، نو الله دې په د عمل توفیق هم راکړي. اولئک یؤمنون به، الله وایي دغه خلک ایمان راوړي په دې باندې. نو دا خبر دی د الذین آتیناهم الکتاب، دغه مبتدا شوه او خبر ادا شو چې اولئک یؤمنون به، چې څوک هم د اهل کتابو نه خپل کتاب صحیح لولي او عمل پې کوي نو همدغه کسان په دې قرآن باندې ایمان راوړي. دا معنا شو چې اولئک یؤمنون به دا مبتدا شي، دا اولئک یؤمنون به دا خبر شي، الذین آتینا دا مبتدا شي. نو دې معنا به بیا دا شي چې څوک د اهل کتابو نه خپل کتاب صحیح لولي او عمل پې کوي نو دغه کسان په دې قرآن باندې ایمان راوړي. مطلب دا دی چې تورات هم صحیح لوستو دوی او الله رب العالمین ورله په دې قرآن باندې او په دې پیغمبر باندې د ایمان راوړلو توفیق ورکو. نو دیو مخکې تورات هم صحیح لوستو، اوس ورله الله رب العالمین توفیق هم ورکو په دې پیغمبر او په دې کتاب باندې د ایمان. په دې آیت مبارکه کې عام مفسرین لیکي څوک چې اهلی کتابي، یعنی څوک چې ځان د دې کتاب اهل ګڼي هغه له پکار دي چې د الله رب العالمین کتاب لولي. څنګه به لولي؟ درسن او تدریسن، چې نورو ته قرآن بیانوي، په خپله باندې قرآن زده کوي، تلاوت یې کوي، او تعلیمن د دې تعلیم ورکوي، تعلم کوي، تعلیم او تعلم
پخپل زده کوي او نورو ته بیانوي. ومن یکفر به په دې کې الله رب العالمین مخالفینو ته زور نه ورکوي او به کې دا ضمیر راجع دی قرآن ته او کتاب تم راجع کېدی شي. مخکې ذکر شو آتیناهم الکتاب، نو معنی به دا شي چې غټ تاوان والا شو ځکه چې د ایمان نه محرومه شو او په ټولو کائناتو کې د ایمان نه لوی نعمت دا بل څه شی نشي کېدی، دا بل څه شی دا نشي کېدی. دوباره لفظي ترجمې ته تاسو ګورئ. ولن ترضا، الله رب العالمین فرمایي هیڅ چرې به خوشحاله نشي عنک الیهود استانه یهودیان ولن نصارا او هیڅ چرې به خوشحاله نشي ستانه نصارا حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې ته تابعداري وکړې د دوی د دینه د دوی د ملت. نو چې د دوی د دین تابعداري دې نه کړي معنی چې چا ځان نی بې دینه کړی نو دوی ترې نه خوشحالېږي. قل ورته ووایه ای پیغمبره ان هدى الله یقینا دین د الله هو الهدى هم دقه حق دین دی دا قرآن او حدیث. ولئن اتبعت اهواءهم او کچرې تا تابعداري وکړه د دوی د خواهشاتو بعد الذي رستو د هغې نه جاءک چې راغی تا ته من العلم د علم نه رستو د هغه علم نه چې تا ته راغلی دی. که د دې نه رستو تا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه نو ما لک من الله من ولی نه به ستا دپاره د جانبه د الله نه څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار. الذین الله وایي هغه کسان آتیناهم الکتابه چې موږ ورکړی دی دوی ته کتاب. نو د کتاب نه مراد یا تورات او انجیل او یا د کتاب نه مراد قرآن. یتلونه دوی لولي دی لره. نو که تورات او انجیل شي تی مراد نو دی نه مراد د یتلونه کې به دا صفت شي د اهلی کتابو د یهود او نصاراو. او که چرته دی نه مراد قرآن شي نو یتلونه د دی نه مراد د صحابه کرامو دا امت شي. دوی لولي دی لره حق تلاوته څنګه چې حق دی د تلاوت د دی. او د حق د تلاوت کې منګه 15 تفسیرونه وکړل. 15 تفسیرونه چې ظاهري الفاظ د دې صحیح وي، ظاهري الفاظ. دویمه دا ده چې د دې تابعداري کوي ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنه. او د ابن مسعود رضی الله عنه دا قول هم دی چې دې حلالو ته حلال وي او حرامو ته حرام وي او څنګه چې نازل شوی دی هغه شانتې ولولي. تحریف پکې ونه کړي او نه پکې تاویلات باطله کوي. حسن بصری رحمه الله قول پکې او چې دې په محکم آیتونو باندې عمل کوي او متشابهاتو باندې ایمان لري او کم سیس ورته مشکل شي نو هغه الله ته وسپاري. او د عمر رضی الله عنه روایت داو چې حق تلاوته مطلب دا دی چې کله قرآن کریم لولي او په دې کې د جنت تذکره راشي نو د الله نه جنت غواړي او کله کې کله د جهنم تذکره راشي نو بیا د جهنم نه فنا غواړي. نو دوی لولي دی لره حق تلاوته څنګه چې حق دی د تلاوت د قرآن. اولئک دغه خلک یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې، ایمان راوړي په دې باندې. مطلب دا دی چې اولئک دغه خلق چې دا کم د اهلی کتابونه دي یؤمنون به ایمان راوړي په دې قرآن باندې چې دوی تورات صحیح لوستو نو اوس په دې قرآن باندې ایمان راوړي. ومن یکفر به او چا چې کفر وکړو په دې باندې ایمان را نه وړو نو فاولئک هم الخاسرون دا تاوانیان دي. او غټ تاوان څه شی دی؟ د ایمان نه محروم شو او د ایمان نه لوی سرمایه د ایمان نه لوی نعمت په دې کائناتو کې د الله رب العالمین بل نشي کېدی نو ډېر لوی تاوان یې وکړو. په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
الله ستاد کتاب ستاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستاد دین پویا منګل راک الله د عمل توفیق فرا کنور ته د رسول توفیق منګل راک او ستاد دین خادمان الله جوړ زړونم په الله صفاک مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا پریشانی ختم کا د بیمارونو وسات الله زمونږ مردگانو واخه او الله زنکدن قبر اخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نم پکې وسات او الله د حوض کوثر وبم ستاد حبیب د لاسونه نصیب کو په اخره کې الله دا کلمه په جبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله